بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. منګو تاسو په مسله د تقلید د مجتهد باندې د قران کریم آیاتونه د نبی علیہ السلام احادیث مبارکه او د امت مسلمه د اجماع او د اسلاف اقوال پیش کړو. د غیر مقلدین وابیان دعوا به اوایو په مسله د تقلید کې د دې چې کوم خاص مضبوط دلایل دی هغه به اوایو او دا مسله به الله په توفیق مختصر انداز کې ختم شي. د غیر مقلدین وابیان په نسبت تقلید کول شرک دی. تقلید شرک دی. د يهودو نصارو صفت دی. گمراهی دا د اسلام نه خروج دی. بدعت دی. دا دعواګانی د وابیانو د تقلید په باره کې دي. لکه مثال شیخ امین لکی د وابیانو مولا تقلید شرک دی. د کتاب نوم د تقلید حقیقت مقلدین اقسام 277 صفحه ده. بیا لکی یهود نصارو صفت د تقلید او تقلید د شرک یو شاخ دی. فتاوا سنایا جل اول صفحه 63 او بل عالم لکی مقلد کہلانے والے اسلام سے خارج ہے. تقلید والے انسان دے سلام نہ خارج دی. کتاب نم دی استیصال التقلید صفحہ 11 او بل عالمی لکی تقلید شخصی عین ضلالت و گمراہی ہے. دا جناگڑی دو وابیان مولا دی حیات و خدمت دا کتاب دی صفحہ 34 او حقیقت التقلید دو وابیان کتاب دی 240 41 42 پدے ټولو کې دا حوالے موجود دی. نو منګو تاسو خلاصي پته ور د وابیانو په نسبت تقلید شرک دی. بدعت دی. گمراهی دا د يهودو نصارو صفت دی او بدعت دی. دا د وابیانو دعوا شو. اوس په دې تقلید باندې د وابیانو دلایل بوایو خو مختصرا یو نوٹ. وابیان وی تقلید به دلیل د چا خبرو ته وی. تقلید به دلیل د چا خبره منل او اتباع د دلیل سره د چا خبره منل. وی تقلید او اتباع کې فرق دی. وی تقلید ویل شي به دلیل چا خبره منل تا او اتباع ویل شي د دلیل سره د چا خبره منل تا. نو کدی ته چې په مسائل کې تاسو نه پیږي نو تاسو څه کوي دی موږ اتباع کوو موږ تقلید نه کوو. وې تقلید به دلیل چا خبره منل او اتباع د دلیل سره د چا خبره منل. جواب داری چې تقلید او اتباع د باړ یو معنا لري په فرق باندې دلیل نشتا. جواب داری چې تقلید او اتباع یو معنا لري فرق باندې دلیل نشتا. جواب دادی چې په فرق باندې دلیل نشتا. البته اتباع تقلید دو قسم ندی، یو جائز او بل حرام. په شریعت کې د چا اتباع او تابعداري او تقلید کول دا محمود او جائز او په بيدینه او گمراهی کې د چا تابعداري او تقلید کول دا حرام او مذموم. په شریعت او جائز امور کې د چا تابعداري کول دا محمود او په حرام او ناجایز کارونو کې د چا تابعداري کول دا مذموم او حرام.
وابیان د تقلید پرد کیسو دلائل پیش کی مختصر در تویم اولنی دلیل د وابیانو قرآن کی وی راضی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم وی قرآن کی راضی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء تاسابداریو کی دا احکاماتو دا آیاتونو چې تاسو نازلېږي تاسو د رب د طرفنا ولا تتبعوا من دونه اولیاء تاسابداری مکی دا الله نه علاوه د بل چا و امام ابو حنیفه دا الله نه علاوه دین ردی و دا تابعداری و مکوي دا د وابیانو دلیل په دې طریقه دی سورہ اعراف آیت نمبر 3 سورہ اعراف آیت نمبر 3 اتم سپارہ بیم آیت پیش کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ بیم آیت پیش کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نتبع ما الفینا قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤهم اولو کان آباؤهم اولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 1 وابیان د دې آیت کریمه نه دلیل داسې نشي هر کله چې او ویل شي مشرکانو ته تاسو تابعداري د الله د کتابو کې نو دوی وی چې نا موږ د خپل مشرانو تابعداري کوو وی دا شان دي احناف او مقلدین ته چې ویل د الله د کتاب تابعداري کې دا لو کې دی وی چې نا موږ د امام ابو حنیفه صاحب تابعداري کوو وی مشرکانو د خپل مشرانو تابعداري کوله او مقلدین د خپل مشرانو تابعداري کوي لہذا د مشرکین کار حرام نو د مقلدین کارم حرام مختصر جواب دا دوار آیاتنا د تقلیدی مضموم دلیل دی
دا دوار آیاتنا د تقلیدی مضموم تردید دی داغی خلاف داغی دلیل دی چې تقلیدی مضموم کافران و مشرکان تابعداری مکوي دا دوار آیاتنا د تقلیدی مضموم دلیل دی چې تقلیدی مضموم حرام دی او داغی دلیل مشرکان و مشرانو کی عقلم نو هدایتم نو اولو کان اباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون نو دلیل داری چې د دې مشرکانو په مشرانو کې هدایتم نو او عقلم پکینو او امام ابو حنیفه سے ابو دا مجتهدین دی په هدایت باندې دی او عقلم پکشتا نو تقلید مضموم وال آیت په تقلید محمود باندې فټ کول پاغي چسپان کول دا حرام دی دا قرآن سره ظلم دی دیم جواب دا دی تاسو کو اتباع او تقلید کې فرق دی نو دا خو تاسو د اتباع خلاف شو تاسو تقلید او به دلیل خبر او اتباع د دلیل والا حالن کې دل ترازی اتبعوا ولا تتبعوا واذا قيل لهم اتبعوا دريزا اتباع لفظ تاسو چې اتباع دلیل والا نو ولې مشرکان سره دلایل سو چې دی خپل شرک د پاره خلق تا تابعدار ګرځول او ځان پسې روان کړي دوی سره دلیلو نه دلیل خو نو معلومه دا شو اتباع تقلید کې فرق کول دا به دلیل خبره ده البته دا دلائل د تقلید مضموم دي او من تقلید مضموم نه کوو من محمود کوو دو جواب دریم جواب خپل مشرانو رهنمایي حاصل اول کا په هدایت باندې وی دا جایز دي که مشران په هدایت وی داغي تابعداري جائز دا داغي پس تک جائز دي لکه یوسف علیہ السلام فرمای واتبعت ملت آباء ابراهیم و اسحاق و یعقوب دریم جواب د خپل مشرانو چې په هدایت باندې وی داغي تابعداري او تقلید جائز دي داغي دلیل قران کې راځي واتبعت یوسف علیہ السلام فرمای ما تابعداري کړی دا ملت آباء ابراهیم و اسحاق و یعقوب د ابراهیم علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام نو ګوري یوسف علیہ السلام وی ما د پلان نک تابعداري کړی د پلان نک تابعداري کچر د پلان نک په حق باندې په هدایت باندې وی تابعداري جائز ده نو مختصرا درې جواب دوابیانو بل مضبوط دلیل و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل باندې فرمایي اذا صح الحديث فهو مذهبي دوابیانو بل مضبوط دلیل امام ابو حنیفه سے فرمائے اذا صح الحديث فهو مذهبي کم حدیث صحیح چراغ مزازه ما مذهب دی وی معلومه دا چې حدیث پس امام ته بوئی زئی جواب داری
چې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل مذهب په مسائل باندې کامل اعتماد دي چې ما د خپل مذهب مسائل ټول د صحیح حدیث موافق راوستي دي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل مذهب په مسائل باندې کلک اعتماد دي چې ما د خپل مذهب مسائل ټول د صحیح حدیث مطابق راوستي دي. چې حدیث صحیح نوې زما مسلم صحیح. لکه مثال یو ډاکټر او وای چې هر یو لکه مثال یو ډاکټر او وای چې زما ټول نسخې د قواعد او د طب مطابق دي. او زما کوم نسخه د قوانین د طب نه خلاف را لاغه ماخلی. زما کوم نسخه د قوانین د طب نه خلاف راغله ناغه ماخلی. دا د ډاکټر په دی خپل نسخو باندې کامل اعتماد وی ځکه دا خبره کوي هر نسخه هر قاعده د طب دا زما نسخه ده او زما کوم نسخه د قواعد د طب نه خلاف راغله ناغه ماخلی وی غرزوي. دا د ډاکټر په دی خپل نسخو باندې کلک اعتماد دي چې زما ټول نسخې ده علم طب د قوانینو برابر دي. د دې مراد بدانی چې د ډاکټر دا نسخې لړکا وی غرزوا ولی ډاکټر ویلي چې قواعد د طب زما نسخې دي. امام ابو حنیفه سے فرمای هر کر چې صحیح دا زما مذهب دي یعنی زما د مذهب ټول مسائل په صحیح احادیث باندې بنا دي. دا په خپل مذهب مسائل باندې کلک اعتماد دي. دریم دلیل د وابیانو چې دا مضبوط دلیل دی. وابیانو ټول امامانو د خپل تقلید نه منع فرمایلی ده. وابیانو ټول امامانو د خپل تقلید نه منع فرمایلی ده. د دې جواب ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت الله علیه فرمایي عبارت ولیکي منع الائمه منع الائمه عن التقليد منع الائمه عن التقليد ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی منع الائمه عن التقليد منع الائمه عن التقليد انما هو في حق القادر على أخذ الأحكام عن الأدلة إنما هو
في حق القادر في حق القادر على أخذ الأحكام عن الأدلة منع الأئمة عن التقليد إنما هو في حق القادر على أخذ الأحكام عن الأدلة منع کول د مجتهدین د خپل تقلید نه دا د هغه چا د پاره دي چې هغه قادر وي په احکامات راوستو د دلایل نه چې هغه قادر وي په احکامات راوستلو د دلایل نه یعنی مجتهدینو د خپل تقلید نه مجتهدین منع کړی دي چې تاسو په خپل مجتهدین نه د بل چا تقلید مکوئ بلکې خپل باندې تاسو اجتهاد وکړئ ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي منع کول د مجتهدین د خپل تقلید نه دا په حق دا غچا کی چې مجتهدین وي نو مجتهد دي د مجتهد تابعداري او تقلید نه کوي دا منع د مجتهدینو د پاره دا نه د غیر مجتهدینو د پاره تو سړي ډاکټري ماهر په خپل ځان نسخه جوړول شي په خپل یو مسله د قران او د سنت د دلایل راوستي شنه د بل چا پسې نه دي خپل د اجتهاد کی او موږ تاسو دعوا کی ویلې دي چې مجتهد به اجتهاد کی مجتهد به تقلید نه کوي او غیر مجتهد به تقلید کوي نو دلته مجتهد د تقلید د منع شوی دی غیر مجتهد نه د منع شوی چاوي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله د کتاب نوم دی فتاوا ابن تیمیہ جلد نمبر 2 صفحه 203 فتاوا ابن تیمیہ جلد 2 صفحه 203 دا د وابیان د ټول نه مضبوط دلیل دی ها وای دي مجتهدین خپل ویل زموږ تقلید مکوي او بل دا د عقل نم خلاف دي یو ډاکټر چې نسخې جوړ کی نو دا د څه د پاره ځان له څوک نسخې आवाज نه جوړي خلک ته نسخې زما مخوري نو جوړي اصل مجتهد چې د اجتهاد مسائل له وباسي اجتهادي او خلک ته په دې باندې عمل مکوي نو څه لیکي خود دې د پاره لیکي چې کوم مجتهدین د غیر ځان خپل وباسي خو غیر مجتهدین به دې نسخو باندې عمل کوي دا نسخې به استعمالي نو منع کېدل د مجتهدینو د تقلید نه مراد دي د غیر مجتهدینو د مجتهد د تقلید د منع نه ده ولی ځکه غیر مجتهد ته د قران حکم دی د پیغمبر حکم دی چې تاسو د مجتهدینو تابعداري او تقلید کوئ نو دا څنګه ده چې مجتهدینو د قران خلاف خبره کړي نه مجتهدینو ویل چې تاسو کله مجتهدین یې نو تاسو تقلید مکه خپل اجتهاد کوئ او چې کله تاسو مجتهدین نه یې نو تاسو حکم دار چې تاسو د تقلید او کوي دا غي د پاره موږ تاسو د قران او سنت اجماع دلایل وي دا د وابیان د ټول نه مضبوط دلایل الله پاک دې موږ تاسو ټول د وابیان د هر قسم شرور او د هر قسم باطل او شیاطین او د هر قسم دشمنان د شر او ساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين